علماء وی کو چرتا لکه مخکې نصرانیت پای کې هوښیار خلک دی او پای کې پوه خلک دی تعلیم یافته وی هغه خلک اسلام په حقایقو پسې په تلاش کې دي لکه ګوره ډېر داسې ممالک شته چې پای کې د توري جنگ نه دی شوی نه د ټوپک شوی هغې خلکو د اسلام د حقیقت نه متاثره شوي دي او په اسلام کې داخل شوي د اسلامي اخلاقو نه د اسلامي تجارت نه د اسلامي معاشرې د طرز او طریقت نه د چا په دعوت هم نه دي مسلمانان شوي ډېر داسې یهودیان ملیشیا دارنګې هندوستان بنګال وغیره ډېر ممالک داسې دي چې هغوی د اسلام حقیقت ته کوشوي دي د اسلام حقیقي جام هغو ته ښکاره شوي چې دا خو یو تحفظي دین دی په دې کې د وینې حفاظت دی د انسان د مال حفاظت پکې دی د زنانه حفاظت پکې دی د بچي پکې دی د سپینګیري پکې دی نه هغه اسلام ته یې داخل شوي په هغو ممالک باندې جنګونه نه دي شوي ډېر داسې ګورئ د تبلیغي جماعتونه بهر ممالکو ته ځي د هغوی د شکل او د صورت نه خلک متاثره کېږي هغوی دعوت نه یې ورکړی د هغوی د شکل نه د هغوی د صورت نه د هغوی د اخلاقو نه د هغوی د ناستې پاستې ولاړې نه بس یهودي نصراني متاثره شوی دی هوښیار او خو د زمونږ دین غلط پیش کړی هلته نو ګوره دی هلته مخې ته رکاوټ دی چې زمونږ دا کم اسلام حقیقي دین دی دا چرته یهود او نصاراو ته په حقیقي شکل کې ښکاره نشي کو دا ښکاره شلو نو هغوی بیا خامخا اسلام قبلوي هغوی په د خپل مذهب او دین کې تنګ دي نو د هغې دپاره دی څه سوچ کړی د هغې دپاره دوه لارې اختیار کړي چې دا اسلام لاره منګه بنده کړو نو د هغې دپاره په مسلمانانو کې مختلف ممالکو کې جماعتونه تیار کړي او په هغه جماعتونو کې دی په لکاو روپۍ لګوي د مسلمانانو په نسل باندې او هغه ادارې قایموي د فلاحي ادارې قایموي او نورې د تعلیم ادارې قایموي تا له سړک روډ جوړیا او په دې تا متاثره کوي چې دا دلته خپل منځ کې موږ دلته نظریه ده برابر کو چې دا زمونږ هلته اسلام چرته حقیقیه دا یورپ ته ونه رسوي او اسلام حقیقت دا چرته هلته ښکاره نه کړي چې اسلام خو داسې یو دین دی دیو دین کې خو څه سکون نشته نو بهرحاله د هغوی کوشش دی هدف یې دا دی د اولیاء شیطان چې هغوی په دې میشن کې ګوره کامیاب روان دي د هغې لپاره ګوره دا نیټ دا موبایل دا مختلف فرقواریت مسلمان خپل منځ کې هرچل دا دیو دا فرقواریت موږ له مخې له راوړی چې هغه کې بیا بعضې علماو ګرفتار دي هغې د دې لپاره په دې خپل منځ کې واچله چې زمونږ ممالک د دې ونه پاکي او دوی د اسلام حقیقت زمونږ اولاد ته ونه ښیي اوس تاسو ګورئ چې ډېر داسې جماعتونه چې هغه د اسلام دعوه کوي او ډېر داسې علما چې هغه د حق پرستۍ دعوه کوي د هغو هر بیان دا په بل مسلمان باندې فټ دی هر ورځ لګوي پلاني دا چلو کو پلاني پالټۍ دا چلو کو پلاني دا ګوره دلته سیاسي خلک مسلمانان دي ټول جماعتونه بدل دي دا یې خپل منځ کې په جنګ اچي دي مسلمانان علما هغوی د مذهب په نوم باندې په جنګ واچل دا پلانې په پالینی مذهب دی دا پلانې په پلانی دی بس هغې نه هغه خپل کم کار چې و د قرآن او د حدیثو خدمت دا یې ترنه پاتې کړو په هغې اوس مطالعه نه کوي اوس مسلمان لګی دی د بل مسلمان د شرمولو دپاره مطالعه کوي چې یاره دا مسلمان به زه څنګه پړ کمه او دا به د خلکو ته څنګه ذلیله کم او دا به څنګه د خلکو ته وشرمومه او دا فکر نه کوي چې ما ته مخکې د الله پیغمبر ډېره دنیا پرېښې ده چې کله د دنیا نه تللو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري خطبه کې دا خبره وکړله چې ګوره د الله نه ویرېږئ د یو بل څټونه زمانه وروسته ونه ووئ دا د الله پیغمبر ولې وکړه محدثین وایي چې دا خبره راتلله
دا کار کېدلو د مسلمانانو په خپل منځ کې دا اینه تویدله ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو نه واده واغستله چې ګوره زمانه وروسته د الله نه ویریږئ د یو بل څټونه ونه ووئ او خپلې تورې د خپلو مسلمانانو په وینو کې رنګ نه کوي